قرآن کریم د تعلیم عظیم الشان ثواب د ابي ملیک اشجعي رحم الله روایت هغه روایت کوي د خپل والد صاحب نه اوی چې نبی له صلوات والسلام فرمایي چې چا یو سړی ته یا بل انسان ته یو آیات د الله رب العزت د کتاب نه اوخدل او په هغه باندې یاد کو نو د هغې ثواب به دغه انسان ته دغه پورې ملویږي چې څو پورې د آیات لوستلی شي. دا علماو ذکر کړي چې دا په صدقه جاریه کې راځي. تا زمانه سجده کړلو هغه ته بیا بل ته ښایي ته چې ته څو پورې هغه وایي یا پې عمل کوي او دا شان دی هغه بل یې په خپله وایي عمل پې کوي هغه یې مخکې رسوي هغه مخکې بیا مخکې رسوي او دا سلسله یو جاري وي. په دې طریقه باندې د انسان دپاره دا صدقه جاریه حسابیږي. نو موږ تاسو له کوشش کول پکار دي چې یا که موږ ته یاد وي په خپله باندې مخامخ یاد کړو که مثلا موږ ته نه وي یاد یا موږ ته موقع نه ملویږي مصروفیات داسې وي چې د هغه د وجې نه موږ چاته زده کړه نشو کولی یو انسان له موقع ورکړو هغه له ترغیب ورکړو هغه له دعوت وچلوو یا یو انسان یو کار کوي ښه په کار دا دی چې د هغه ډاډګیرنه موږ وکړو هغه له موږ تسلي ورکړو.